أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. صدق الله العظيم. سورة الطلاق مدنية وهي 12 آية وفيها ركوعان. سورة الطلاق مدنی سورت تے مدینہ منورہ کے نازل شوی دی. 12 پک آیاتون دی اور 2 رکوگانی دی. دے آیاتونو کی دا نکاح و دا طلاق شرعی حیثیت اللہ پاک بیان کرے گی. دا نکاح و طلاق پا ہر مذہب اور ملت کے دا عام معاملات و خرید و فروخت پشانتے ندا کہ بائے و مشتری دوارا رضا شو سودا دیو کی دا سے ندا، بلکہ ہر مذہب کے خلق پدے باندے متفق دی کہ دے معاملے تا یو مذہبی تقدس حاصل لی. یواز معاملہ نا بلکہ دے کے عبادت حیثیت امشتا. نکاح کول یواز معاملہ ندا بلکہ دے کے ثواب امشتا او عبادت تے. اللہ چی دا تمام کائنات و خالق او مالک دے، دا انسان دا جذباتو دا سکون دا پارا یو پاکیزہ طریقہ دا نکاح اللہ روا کرے دا. او دا نارینا او زنانا ازدواجی تعلقات باندے دا انسانیت بقا دا. پدی کے دا اولاد تربیت تے دا نارینا او دا زنانا پمنس کی چی نکاح اشلا او دا دوی حالات دا شریعت مطابق درست وی نو تمام معاشرہ با پدے باندے درست وی. او کدا دوی حالات دا شریعت مطابق نوی نو دینا پا معاشرہ کے بیا فساد پیدا کی. دے وجنا پا قرآن پاک کے مختلف صورتوں کے دا نکاح او دا طلاق بیان شوی دی. دا نارینا و زنانا ترمنزا چے کل نکاح اوشی نو دا طول عمر دا پارا دا دوی یو رشتہ جوڑا شلا او دا دنیا او دا دین معاملے دا دوی یوزے شلی او دا دے اثر بیا دا دوی نا پیدا کیدن کے بچوں باندے دا غوی پا عمل و پا اخلاق باندے برازی. دے وجنا دا نکاح پا معاملہ کے دا اول نا تر اخیر پورے پا ہر قدم بانے اسلام منگتا ہدایات راکی.
کله کله د نارینه او زنانه د نکاح نه رستو یو بل سره سمون را نشي، په دې کې مشکلات پیښیږي او بیا د هغې مشکلاتو نتیجه کله خطرناکه راوځي. نو داسې حالاتو کې چې کور نه جوړیږي نو د نکاح نه پس د طلاق اجازت شریعت ورکړی دی. نو طلاق اگر چې جایز دی، یو مباح کار دی، او په مباح او په جایز کارونو کې د ټولو نه ناخوښه کار د الله په نسبت باندې طلاق ورکول دي. جایز دی او په جایز کارونو کې د ټولو نه زیات مبغوض، مکروه او ناخوښه شي طلاق. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت تی پیغمبر علیہ السلام فرمائی تزوجو تاسو یو بل سره نکاحګانې کوئ، ولا تطلقوا طلاق مه ورکوئ، فإن الطلاق يهتز منه عرش الرحمن، ځکه چې کله یو سړی خپلې بیبي له طلاق ورکي الله دومره خفه او ناراض شي چې د الله عرش په لړزان راشي، عرش وخوځېږي چې دې سړي دې ښځې له ولې طلاق ورکړ. نو طلاق به د ډېر سخت مجبورۍ په وخت کې سړی ورکوي. ښځه بدکاره وي نو سړی یې نه خوښوي. نو بیا طلاق ورکولی شي چې بد کرداره وي، دغه وخت کې سړی مجبور شي ورکولی شي. بیا هم سړی د تر خپله وسه کوشش کوي چې دا خپله بیبي راه راست ته راولي، شریعت لارې ته راولي، د ګناه د کار نه یې منې کړي. خو چې د ده پې زړه ستړی شو او د ده د وسه بهر شوه، دا د شریعت لارې ته نه راځي، نو بیا د طلاق ورکړي. یا ایها النبی، اے پیغمبر علیہ السلام، خطاب اللہ پاک اوک پیغمبر علیہ السلام تا، خدا حکم امت تری، خطاب کیگی پیغمبر علیہ السلام تا، مخاطب پیغمبر علیہ السلام دے، خو حقیقت کے دا خطاب طول امت تری، یعنی ہر یو کس پدے امت کے د ضرورت په وخت کې د مجبورۍ په وخت کې ښځې ته طلاق ورکولو اراده وکړي نو دا طلاق به کله ورکوي؟ دا به د عدت په زمانه کې ورکوي. امام قرطبي رحمت الله علیه د هغوی د بیان مطابق یا ایها النبی داسې ځایونو کې استعمالیږي چې حکم تمام امت ته وي او خاص پیغمبر علیہ السلام ته نه وي، او کله چې یو حکم او خطاب خاص پیغمبر علیہ السلام ته نو هلته یا ایها الرسول استعمالیږي. دې جمله کې وي یا ایها النبی، نو ورپسې وي اذا طلقتم النساء، نو دا حکم پیغمبر علیہ السلام ته نه بلکې دا امت ته دی. اذا طلقتم النساء، چې کله تاسو طلاق ورکوئ خپلو بیبیانو ته. په دې کې د پیغمبر علیه السلام تعظیم او تکریم دی. وسره دا خبره دې ته مې اشاره ده چې دا حکم پیغمبر علیه السلام دپاره مخصوص نه دی بلکې دا د عام امت دپاره دی. او بعض حضرات وی یا ایها النبی خطاب پیغمبر علیہ السلام ته دی، خو دې دې کې قل للمؤمنین لفظ پټ پروت دی، محذوف دی. اے پیغمبر علیہ السلام د خپل مؤمنانو ملګرو ته ووایه اذا طلقتم النساء، چې کله تاسو طلاق ورکوئ بیبیانو ته نو د قانون پابندي وکړئ. فطلقوهن لعدتهن،
چې طلاق ورکوي نو دوی له طلاق ورکې په عدت کې. دا لفظ د عدت د دې معنی شمار دی. عدت لفظی معنی شمار، خو د شریعت په اصطلاح کې دا هغې مودې ته وایي چې یوه زنانه د خاوند د نکاح نه اوځي نو کمې پورې به دا بل خاوند سره نکاح نه کوي، دغې مودې د انتظار ته عدت وایي. یو زنانه د خپل خاوند د نکاح نه ووتله نو کمې پورې به دا د بل سړي سره نکاح نشي کولی، دغې مودې د انتظار ته عدت وایي. د خاوند د نکاح نه د وتلو دوه صورته دي. یو دا چې خاوند وفات شو نو دا د خپل خاوند د نکاح نه ووته. اوس به دا کمې پورې بل خاوند نشي کولی نو دغې مودې ته وایي عدت الوفات. نو عدت الوفات د یو زنانه دا ده که چېرې دا زنانه حامله وه نو د ماشوم پیدا کېدو پورې د دې عدت دی. اوس ماشوم که په لږه زمانه کې پیدا شو که ډېره زمانه کې پیدا شو، خو چې کله ماشوم پیدا شو نو عدت ختم شو، دا که بل خاوند سره نکاح کول غواړي کولی شي. او که دا زنانه کونډه شوه او دا حامله نه ده نو عدت د دې 4 میاشتې او 10 ورځې دی. که حیض راځي هم او که حیض نه راځي هم 4 میاشتې او 10 ورځې به دا کونډه ښځه بل خاوند نشي کولی. دا عدت الوفات شو. د حاملې او غیر حاملې جدا جدا حکم وشو. او د خاوند د نکاح نه د وتلو دویم صورت هغه طلاق دی چې د خاوند طلاق ورکه، خلع یې وکړله یا طلاق ورکه. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې یوه زنانه چې د هغې ماهواري حیض راځي نو د دې عدت څومره دی چې طلاق ورکړی شو نو 3 ځله چې د دې حیض راشي د طلاق ورکولو نه پس نو دا بیا د بل خاوند سره نکاح کوي کولی شي. او که حیض یې نه راته یا وړه ده یا زړه ده او حیض یې نه راته نو بیا د دې عدت د طلاق ورکولو نه وروستو 3 میاشتې دی. او که چېرې دا زنانه چې خاوند طلاق ورکه دا حامله ده نو بیا لکه د عدت الوفات په شانتې د ماشوم پیدا کېدو پورې به انتظار وکړي چې ماشوم پیدا شو نو عدت ختم شو، اوس که بل خاوند کوي نو کولی شي. نو فطلقوهن لعدتهن، نو لعدتهن لقبل عدتهن. طلاق به کوم وخت کې بنده ورکوي که ضرورت پیښ شو نو په حالت د حیض کې به سړی ښځې له طلاق نه ورکوي، دا ګناه ده. په حالت د حیض کې طلاق دې نه ورکوي. او دا حیضونه دا عدت شمیرل کېږي. نو 3 حیضونه دا عدت دی. نو دا عدت نه مخکې طهر ورته وایي چې عدت دا حیض نی راغلی نو دغه زمانه دا طهر دی. نو دا طهر په زمانه کې دی عدت دا طلاق ورکی نو حیضونه به چې راشي دا به د عدت زمانه شي. لقبل عدتهن د عدت زمانه چې هغه حیضونه دي د هغې نه مخکې یعنې طهر کې د طلاق ورکي. طلقوهن طلاق ورکې د خپلو بیبیانو ته مخکې د عدت شروع کېدو نه یعنې طهر کې. او په حیض کې طلاق ګناه ده. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما خپلې بیبي ته په حالت د حیض کې طلاق ورکړی
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاړو پیغمبر علیہ السلام ته الوی. پیغمبر علیہ السلام ډیر زیات ناراضه شو او عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته وی چې وته اوایا عبداللہ ابن عمر ته اوایا چې د خپل بیبي ته رجوع وکړي او دا دې وساتي خپل زوجیت کې دې وساتي تر دې چې دا پاکه شي د حیض نه، نو که بیا یې خوښه نه ده نو په طهر کې دې ولا طلاق ورکړي. خو فقها لیکي چې طلاق سړی په طهر کې ورکوي نو دغې طهر کې دی سړی د ښځې سره ملو شوي نه وي. په حیض کې دې نه ورکوي یوه مسله، په حیض کې د طلاق نه ورکوي دا یوه، او په طهر کې ورکوي نو چې طهر کې ورکوي نو دغې طهر کې دا سړی د خپلې بیبي سره ملو شوي نه وي. او د طهر په دې اخر وخت کې دی طلاق ورکي چې دا عدت موده پې اوږده نه شي. نو به هر حال په حالت د حیض کې طلاق که چا ورکړه نو ګناهګار دی، خو دا طلاق یې ګورې شوی دی. دا دې نه وایي چې په حیض کې طلاق نه کېږي. بعضې عوام دا وایي په حالت د حمل کې چې طلاق ورکړي نو دا نه کېږي، او په حیض کې چې طلاق ورکړي نو دا نه کېږي. نو دا دواړه خبرې غلطي دي. طلاق وشو خو ګناهګار دی چې په حالت د حیض کې طلاق ورکړي. نو یو حکم دا شو چې حیض کې طلاق دې نه ورکوي، په طهر کې دې ورکي. او دویم دا چې واحصل عدته، د عدت شمیر کوئ تاسو، یاداشت ساتئ، حساب کتاب کوئ. اوس دا عدت دا شمیر کول د نارینه او زنانه دواړو ذمہواری ده. خو دې ده کې صیغه د مذکر راغله واحصو ای سړو تاسو شمار د عدت وکئ. عام طور باندې احکام چې د نارینه او زنانه ترمنځ شریک وي نو هغې کې صیغه د خطاب وي او مذکر وي. زنانه پکې طبعا شامل وي، داخلي وي. په دې ده کې یو خاص حکمت دی، هغه دا چې زنانه کمزورې ده، په دې غفلت راځي، حساب کتاب کې به تیر وځي. نو سړو تاسو عدت وشمېرئ، نور دواړه به یې شمېري، خو خطاب چې سړي ته وشو نو پکې اشاره دی تر چې زنانه کې غفلت راځي، حساب کتاب کې خطا کېږي، نو تاسو حساب وکړئ. د عدت په دې زمانه کې به دا ښځه د خاون په کور کې اوسېږي. چې کم سړي ښځې له طلاق ورکه نو دا د عدت موده به د خاون په کور کې تیری. یا یو ښځه کونډه شوله نو عدت الوفات به د خاون په کور کې تیری، چې په کم کور کې د خاون سره دا اوسېده او مقې کور کې به د عدت تیری، بل ځای دی نه تیری. ها که یو زنانه ډېره سخته زبان درازه وه او د خاون مور پلار وغیره هغوی ته نه په اور کې ولاړو، ډېره سخته جبوره وه، نو بیا دې وځي. جنگ جګړې ډېرېږي په دې باندې، نو شریعت جنگ جګړې ختموي، بیا دې دا وځي. الا ان یأتین بفاحشة مبینه، که ښکاره بې حیایي کوله نو بیا وتل جایز. نو دا دې په خپله هم نوځي. ولا تخرجوهن، تاسو یې مه وباسئ. ولا یخرجنا، او دا ښځې دې اوځي نه. خاون یا د خاون رشته دار دا ښځه دې د کوره اوباسي نه، او ښځه دې په خپله هم د کوره نه وځي. الا ان یأتین بفاحشه، که دې راتګ کو دې زنانو په بې حیایۍ باندې. وتلک حدود الله، دا د الله حدونه دي.
د دین اوړه ما ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه چا چې د الله د حدونو نه تېرېدل وکړل نو د په خپل ځان ظلم وکړو. یا ایها النبی اے پیغمبر علیہ السلام دے مومنانو تو وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ چی کل تاسو بی بیانو لطلاق ورکوئے فَطَلِّقُوهُنَّ پس تاسو دیتا طلاق ورکے لِعِدَّتِهِنَّ دا عدت دا شروع کے دو نمخ کے یعنی پا زمانہ دا طہر کے طلاق ورکے حیض کے مورکوئے دری حیضونا دا زمانہ دا عدت تا نو دا غی نمخ کے طہر کے ورکے وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وشمار کوئے دا عدت وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ او اویری گے تاسو دا اللہ نچستاسو رب دے لا تخرجوهن من بیوتهن ما اوباسے تاسو دا بیبیان دا خپل کورننا ولا یخرجنا او دوی دا پخپل بانهم دا کورننا اوزینا الا ان یأتین بفاحشت مبینہ مگر کدوی راتا گو کخکارا بے حیایتا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ دادا اللہ حدن دی وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ اغا چاچے تجاوز کت پوری وطو دا اللہ دا حدننا فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهِ فتاقیق سر دا پقپلزان باندے ظلم اکو گناہگار شو دا صدا لائق شو. لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا لا تدری اے طلاق ورکون کی اے انسانا تن پوئے گے اے سڑیت تن پوئے گے لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا شاید چا اللہ دا دین رستو یو بل حالت پیدا کی شاید چستاو دا دے ترمند ننجگڑی دیو سار لدے روغوشی زړه دې ورسره خشي نو سختې به نه کې شاید چې ستا د دې کور بیا جوړ شي. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا ته پوهېږې نه شاید چې الله پاک دا دے غیظ و غضب نرستو دویم حالت دا خوشحالے و دا رضا مندے راولی سڑی طلاق ورک عدت لا تیر ندی درے حیضہ لا پورا شوی ندی سڑے سوچ کئی چی دا دے خد خوڑیر خواگا ما خوڑی دی ما سر خجن تیر کری دی لگ وقت تینا غلطی شو ما والا طلاق ورک او چه دا لارا شی بل دیتا بل بے یا سو کئی یا نا یا بل اکرلا نو زما بچی پاتی دی نو دا دی پالنا با سوک کئی بلا مور با والا دو مرا خدمتو کیا نا رازا چه دی سر جوڑا کم اغم پخ پلو کروخ پیمانا ہوئی بیا با نکن داسی چیسو مکری دا غی مافی قوالا ما او تا دیدوارو جوڑا کی گی بیا دی رائش نکا دیو کی کہ یو طلاق یا دو طلاقو نو تجدید دا نکاح بوشی پا عدت کے دننا بغیر دا تجدید دا نکاحنا رجوع بو کی نو دا شریعت پا حدودو کے اسے گا او دا طلاق بائن کوا ما دا تعلق بالکل مکٹ کوا رجعی پریگ دا نو پا رجعی طلاق کی دا عدت تیرے دو نمخ کے زڑا نکاح پخپل حال پاتی کی دیشی او کنا بائن شی نو دا بائن نا پس بیان نوی نکاح تڑے فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ہر کل چدوی ور قریب شیخ پل نیٹے تا اجلہن مرادتنا عدت تے فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ہر کل چدوی ور قریب شیخ پل نیٹے تو عدت تا پورا کی دو تا قریب شی
فامسکوهن پس اساتے دی بیبیانو لرا بمعروف پنے کے طریقے رجوع ورتو کو پنے کے طریقے کور کے اساتا او کنه د ساتل اراده دی نه کیږي او فارقوهن بمعروف یا جدا کے دوی لرا پنے کے طریقے سرا شاید چې د غم او د غصې هغه کیفیت ختم شي او نکاح کې ساتل غواړي نو فامسکوهن په نکاح کې اوساته په سنت طریقه باندې او کنه ختمول غواړي نو په ښه طریقه یې آزاده که او رخصت یې کا عدت پوره شلو زیبا که په نکاح کې ساتل غواړي نو ام بمعروف او که رخصتول یې غواړي نو ام بمعروف قرآن دواړو ځایونو کې لفظ د معروف ویلی دی سنت طریقه پاغې باندې با پرېښودل یا ساتل وي که رجوع ورته کې نو دې نه پس سړیت پازابول به نه کې اسې بیسا زبانی تکلیف به نه ورکې وال ټکول به نه کې او زباتنه به هم پې نه کې ته خو د رکولو د مړه کولو وې خو بیا مې وساتل دا زباتنه به هم پې نه کې او د هغې نه چې کومه کمزوري کېږي نو هغه بار بار به نه یادی دې سره بیا تلخي پیدا کېږي او که نه ښځه کې نو رټل سپیشل مه کوه بس طلاق دې ورکړی دی پرېږده اوس به ځي عدت ختم شو نو که بل دی ودېږي او که پلار کره پاتې کېږي خپله یې خوښه ده دې نه پس رټل سپیشل او ذلیلول دا نه دي پکار پخو اخلاقو یې رخصت کا ښه اخلاق دې دا دی چې جوړه جامې وله ورکه څه وله ورکه مستحب طریقه د رخصت یې کا لعل الله يحدث بعد ذلك امرا د مجبورۍ په وجه بنده طلاق ورکړی دی حق د رجوع پاتې دی نو یو حکم دا دی چې طلاق بنده ورکوي نو یو طلاق دی ورکي واضح الفاظو کې یو طلاق دی ورکي او دې سره د غصې او د غضب نور الفاظ دی نه یو ځای کوي لکه زه پلار کره رکشه ښځه مې نه ښځه به دې نه کم دا الفاظ مه وایه بس طلاق دې ورکړه چې ما طلاقه کړې بس دغو نه بس دی دې پسې د غصې او د غضب نور الفاظ هغه د دې طلاق رجعي نه طلاق باین جوړوي او دا رشته دې فوراً کټ کوي نو داسې الفاظ مه وایه چې د هغې نه پس بیا د جوړې لار دې بند شي او درې طلاق هم مه ورکوه دې دی کې د عرضي نویس ته وثیقه نویس ته یا عام لیکونکي ته یو تنبیه ده یو سړی عرضي نویس له ورشي ما له طلاقنامه ولیکه نو بس دغو نه یې ورته وایي چې ما له طلاقنامه ولیکه او دې ته نه نوم او پته او د ښځې نوم او پته زده کي او بیا د خپله خوښه ده لکیر کی فقیر او د پخوا چې ته کتاب کې مضمون کتلی هغې ضبط کړی او مقه ټول ولی ولیکي سړي ورته ویلي ما له طلاقنامه ولیکه دی نه دي ویلي چې درې ولیکه نو عرضي نویس ویله لیکي چې بسنګ ثلاثه طلاق دے دیا نو تا ته د دې ویلي وی چې ما په درېو کاڼي طلاق ورکړ عرضي نویس ولیکي چې څنګه ثلاثه طلاق دے دیا میں نے اپنے اوپر حرام کیا دارا تاغویلیو چې دارا لولیکا او جدر چاہے نکاح کر لے میرا کوئی اعتراض نہیں ہو دے دا تویلیو چې دا وتا تلیکی نو دا الفاظ دی عرضی نویسان نلیکی چې سړی وی طلاق نامو لیکي نو یو طلاق دی لیکي او درې طلاق دی نلیکی په حراموالی دی نلیکی زما خزنه ده دا دی نلیکی دا زیاتی الفاظ دی نلیکی دې کې تا مضبوطوالی راځي نو دا طلاق چې نو دا ولا یو سس غوندې طلاق ورکه چې سار له پکې جوړه په اسانه کېږي دې کې به اوس ته طلاقنامه ولیکي او د ښځې طرفه او د سړي طرفه مشران راغله او خبرې اترې وکړلې او جوړه یې وکړله چې کاغذ ته وکتې شي نو موږ ویلي شو چې نکاح والا بیا وتړه
یا ویلو شو چې رجوع کا دې دې که خو به بیا د دوی جوړه علي کېږي چې دا ښځه به د بل خاوند سره نکاح وکړي هغه سره به وخت تیر کړي هغه به طلاق ورکړي د هغې نه پس به عدت تیر کړي نو بیا به دله را ځي نو دا شپږ اووه میاشتې هم پکې تېرېږي او پردي کور ته هم ځي نو دې ته بیا پښتانه غاړه لږدي نو جوړه نه کېږي نو جوړه کېده خو د ارزي نویس د دې غلط لیکلو د وجې جوړه ونه شوله یا جوړه یې وکړله او همیشه په ګناه کې مبتلا دي نو هر ارزي نویس چې لیکلي نو سنگ سلاسه وغیره دا زیاتي الفاظ دي نه لیکي کنی بیا کور نه جوړېږي درې طلاق ورکول سخته ګناه ده خو درې طلاق واقع کېږي دا دې څوک نه وایي چې په یو ځل درې طلاق هم ورکړو دا یو دی په دې درې طلاق واقع کېدو باندې د ټول امت اتفاق دی چې په یو مجلس کې یو سړي ښځې له درې طلاق ورکړه دا درې دي د ټول امت په دې باندې اتفاق دی صرف اهل حدیث او اهل تشیع دا دوه فرقې دوی وایي چې نه دا یو دی او نو ټول امت په دې متفق دی صحابه کرامو په دې اتفاق کړی دی چې درې طلاق په یو مجلس کې ورکړي چې دا به درې وي او بیا به جوړه د ښځې د خاوند علي کېږي چې حتی تنکح زوجا غیره فاذا بلغنا لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا اے طلاق ورکون کی انسانا لا تدری تن پوئگے لعل اللہ شاید کہ اللہ پاک یحدث بعد ذلك امرا دا دین غصید حالت نرستو دردا مندے حالت پیدا کی فاذا بلغنا اجلهن ہر کلچے ورسی کی دا بیبیانے یعنی ور قریب شدا بیبیانے اجلهن خپل نیتے تو عدت تا عدت پورا نہ دے ور قریب شو فامسکوهن بمعروف پس اوساتے دی بیبیانو لرا پنے کے طریقہ پخپل نکاح کے اوساتے او فارقوهن بمعروف یا جدا کے دی لرا پنے کے طریقے واشهدوا ذوی عدل منکم یو سڑی خزل طلاق ورک خلق خبر شو طلاق ورکړی دی او ناګهانه د دوی صلح وشوله رضامندي راغله او سړي وی چې دا کومه خبره ما کړې بس زه واپس کېږم رجوع کوم طلاق رجعي او د وی زه رجوع کول غواړم نو رجوع به دې کوي خو په دې به یو دوه سړي ګواهان کی چې کوم خلق د طلاق نه خبر دي اغوی دی خبر کی چې ما رجوع وکړله دې کې څه فایده ده دا خلق به وایي دا فلانې طلاقه ښځه ساتي نو ته پسې به خلق خبرې کوي ده به رجوع کړي وي دی به اوس ګناهګار نی خو دا خلق به د ده په غیبت ګناهګار شي ده پسې به غلطې خبرې کوي دا سړی طلاقه ساتي نو دی د خلق خبر کی چې ده پسې څوک دا خبره ونه کړي چې فلانې طلاقه ښځه ساتي واشهدوا ذوی عدل منکم گواہان کے تاسو واشهدوا گواہان کے تاسو ذوی عدل منکم دو معتبر کسان لتاسو عادلان نیکان خلق واقیموا الشہادة للہ قائم کے تاسو شہادت دا اللہ دا رضا دا پارا کم شاہدان چی شہادت کئی نو گول مول الفاظ دے نوی صحیح طریقے سرد شہادتو کی ذالکم یوعظ به من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر ذالکم یوعظ به پدے خبربان تاسو تا نصیحت کولی شی چاہتا یوعظ به پدے نصیحت کولی شی من آغا چاہتا کان یؤمن باللہ چاگا ایمان روڑی پا اللہ والیوم الآخر او پرواز دا آخرت پا قیامت بانی ایمان روڑی پا اللہ ایمان روڑی دا حکم اغوی تا دی
ومن يتق الله يجعل له مخرجا اغا سوک چی دا اللہ نے یریگی یجعل له مخرجا اللہ بدلہ دا تنگسیان دا وطو لار کلو کی ویرزقه من حیث لا يحتسب رزق باور کی دتا روزی باور کی دتا من حیث دا سے ضائع لا يحتسب چی دا خیال و گمان کے بم نوی ومن يتوکل علی اللہ اغا سوک چی توکل و بروسا پا اللہ کئی فہو حسبه دا اللہ دا دا پارا کافی دے ومن يتق اللہ یجعل له مخرجا اغا سوک چی دا اللہ نا اویرید تقوی اختیار کرلا یجعل له مخرجا اللہ بدتا مخرج دا وطل العار کلو کی دا مصیبت او دا سختے دا دنیا و دا آخرت دا سختونا دا وطو لار بوتا کلو کی ویرزقه دا لبروجی ورکی من حیث لا يحتسب دا سے زائچ دا خیال و گمان کم نوی ومن یتق اللہ اغا چاچ تقوی اکرلا دا اللہ نا اویرید دا گناہونو نیزان بچ کو دا تقوی برکت دا تا اللہ پاک خی دا تمام مشکلاتو دا وطو لار بدر تا کلوشی دا دنیا و دا آخرت تمام مصیبتو نبا بچشی او بلا روزی با اللہ در کی دا سدے نبا روزی در کی چستا خیال و گمان کے بم نوی تمام ضروریات بدی پورشی خدا و خاون یو بل سر حالات برابر ندی نو کدوی تقوی اختیار کرلا نو دا دے کور کے چدا کم اور بلیگی نو دا کور نے دوزخ جوڑ شوے دے دا دے دوزخ نبی اللہ باسی و دوارو کا تقوی اختیار کرلا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی عوف ابن مالک اشجعی دے دا پیغمبر علیہ السلام خدمت کے حاضر شو او توی چی زمازوی سالم دشمنانو نیولی دے و تختو لے دے موری دیر سخت پریشان دا سو کما وی پیغمبر علیہ السلام تو فرمائل تو او دا الک مور دیر وائے لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ دی خزی خاون دوارو دا لا حول ولا قوة الا باللہ دیر دیر وی دا دی اثر دا اوشو چا دشمنان دا سے غافل شو یا رز دا سے غافلو چا دا سڑی دا الکتنا دا غوین راو تختے دا دا غوی ساروین دا زان سر راوستن دا دشمنانو نخلاص شو او دا غوی ساروین زان سر راوستن نو پلاری راغی و پیغمبر علیہ السلام تے خوشخبری وورو لچزوی میں راغی بعض روایاتو کی دی چی دا سڑی راغی پیغمبر علیہ السلام تا دیر پریشانو نو تے دا تقوی حکم ورک تقوی اختیار کا نو ہمیں وطا دا تقوی ویلی دی ہمیں وطا وظیفہ قولر چی لا حول ولا قوت الا باللہ وایا نو کچاتا ہر قسمہ تکلیف و مصیبت پیخ شو او دا دے تکلیف و مصیبت نہ دا بچ کے دلو وظیفہ غواری ناغل لا حول ولا قوت الا باللہ وی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ دا دنیا و دا آخرت دا مصیبتون و ضررون نا بچ کے دو دا پارا او دا خپل مقصد حاصلولو دا پارا فیدی حاصلولو دا پارا دا کلمہ دیر وایا دا یو مجرب عمل لی اس دیر وایا دا کسرت دا دے مقدار سے دی وی 500 زل لا حول ولا قوت الا باللہ وایا او سلزل مخ کے او سلزل رستو تی درود وایا بیا دعا کوا چی کم دعا دے اکلا انشاءاللہ قبلی گی با ومن يتوکل علی اللہ فهو حسبه چی اللہ بانے سوک توکلو برو سکی اللہ دا در پارا کافی دی نکچا پا اللہ توکلو کو
وی دل به خدای داسې روزي ورکوي لکه دا مارغان چې څه کاروبار نه کوي خو هر وخت یې ماړی. دقسې به ته توکل په الله وکړه، هر وخت به موړی او تمام ضروریات به دې پوره وي. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هغه څوک چې تقوا یې وکړه د الله نه ویرېده، الله به وګرځي د ده دپاره د وتلو لار، د مصیبت نه د وتلو لار. ويرزقه من حيث لا يحتسب، روزي به ورکړي ده ته د داسې طرفه لا يحتسب چې د ده خیال او ګمان کې نه وي. ومن يتوکل علی الله، هغه چا چې توکل او بروسه وکړه په الله، فهو حسبه، الله د ده دپاره کافي دی. ان الله بالغ امره، په تحقیق سره الله پاک رسیدون کې خپل کار ته دی، یعنی پوره کوون کې د خپل کار دی. قد جعل الله لكل شيء قدرا، په تحقیق سره الله ګرځولی دی د هر یو څیز دپاره یو اندازه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. صدق الله العظيم. سورة الطلاق اتیشتم سپارہ سلورم نمبر آیات. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، او اغا زنانا یئسن من المحیض چې د حیض نه نا امیده شوي دي، من نسائکم ستاسو د بیبیانو نه. ان ارتبتم کچر تاسو شک کوئ، هغه شک نه مراد دا دی چې اصل عدت په حیضونو شمیرلی شي او د دې زنانو خو حیض بند دی، نو بیا د دوی عدت به څنګه شمیرلی شي؟ دغه تردد او شک تاسو وي. نو الله فرمایي چې فعدتهن 3 اشهر، د دوی عدت به 3 میاشتې وي. واللائي لم يحضن، او هغه بیبیانې چې د هغوی حیض د سره نه راځي. نو د هغوی عدت به هم 3 میاشتې وي. عدت طلاق عامو حالاتو کې په 3 حیضو پوره کېږي، خو چې کومې زنانه داسې وي چې د هغوی عمر زیات وي، نو د عمر د زیاتوالي په وجه یا د څه بیمارۍ په وجه د هغوی حیض راتلل بند وي، نو د دغه زنانو عدت 3 میاشتې دی.
یا داسې زنانا چې د کم عمر په وجه د هغوی حیض راتلل شروع شوي نه دي او دوی له خاوند طلاق ورکه نو د دوی عدت به هم 3 میاشتې وي او کومه زنانا چې خاوند ورله طلاق ورکه او د هغې حمل وي نو د هغې عدت د ماشوم پیدا کېدل به وي واللائي يئسن من المحيض او اغا زنانا واللائي او اغا يئسن من المحيض چنا امید شویوی د حیضنا من نسائکم ستاسو د بیبیانونا ان ارتبتم کچر تاسو شک کوئ تردد او شکم وی چې حیضی نشته نو عدت به پسی فعدتهن 3 اشهر نو عدت د داسې بیبیانو به 3 میاشتې وي واللائي لم يحضن او همدغه شانت عدت د هغې ښځو لم يحضن چې د هغوی د حیض نه راځي نو د هغوی 3 میاشتې دي واولات الاحمال او حمل والا زنانا اجلهن عدت د اغوی ان یضعن حملهن اغدار چې دوی حمل اوزیگئی معشوم پیدا شي نو که معشوم لگ وقت کے پیدا شو که دیر وقت کے پیدا شو عدت د دوی ختم شو ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ومن يتق الله اغا سوک چه دا اللہ نا یرید یجعل له من امره اللہ با اگر زیدد پکار کے یسرا آسان کیا کدا اللہ نا یرید نو دل با اللہ پاک کارون آسان کی نو دیکھے کم خزه چې طلاق ورکړی شوی دی هغې ته هم د تقوا حکم دی او کم خاوند چې طلاق ورکړی دی هغه ته هم د تقوا حکم دی دواړه د الله نه دی یریږي نو دې دواړو ته به الله پاک اسانتیا راولي ښځې دپاره هم اسانتیا او سړي دپاره هم په دنیا کې هم او په آخرت کې هم زنانه دا پارا اللہ پاک یو بہترین انتظام ببلعو کی دا دے سڑی نخوا دے سڑی دا پارا دا دے خزنا خزا اللہ پاک باور کی خو که تقوا پکے وا دا دنیا و دا آخرت نور خیر و برکت بہتا ام حاصل شی او یوازی دا خز و دا خاون دا پارا دا تقوا خبرنا بلکہ دا طلاق و دا نکاح غیر هم ہر مسلمان دا پارا دا تقوا حکم دے او تقوا سر با اللہ اسانتیا راولی یسر با اللہ ورکی محمد ابن عبد الباقی دا یو دیر لوی عالم ایو ولی اللہ دے دا با دا کپڑے کار کاؤ بزاز بے وتوی محمد ابن عبد الباقی البزاز دیکھ پلا واقعہ بیانی ویزا مکہ مکرمہ کی اوما اتفاقا یو رز دا سے پیخ شلا کہ دا خوراک کا درک را سر بالکل نہ لگے دا حیث دولت نو دلو کی دلا سر دیر کمزور شما او پدا سے حال کے حرم شریف تطلم و دق وقت کے مخت یو بٹوا راغ للا پلارک یو بٹوا میں بیا مندا چھ میرا اوچت اکڑا دا بٹوا دا ریخم جوڑا لا او دا بٹوی خلا
په کوم مزي تړلې ده دغه مز یې د ریخمو دی. وی بټوه مې راپورته کړله. نو مکه کې چې زما د اوسېدو کوم د کرای کور دی هلته مې یوړله، کلو مې کړله. نو په هغې کې یو ډېر قیمتي هار دی، قیمتي لالونه پکې لګېدلي دي، یو لوی مزیدار هار پکې دی. داسې قیمتي هار ما په خپله زندګۍ کې چېرته لیدلی نه و. وی خپل کور کې مې دا هار کېښوده. د کوره واپس چې را ووتمه مخې له یو سړی راغی چې هغه په زوره اعلان کوي، په لاس کې رومال دی پکې څه غوټه دي او په زوره اعلان کوي چې زما بټوه روکه شوې ده، په هغې کې د قیمتي لالونو یو هار دی او که چا د هغې ماله پته راکړه دا 500 دیناره د سرو زر روپۍ د اشرفۍ، دا 500 اشرفۍ به ولې زه انعام کې ورکم او که زما د هار پته ماته چوښوله. مشر سړی و. وی ما ورته آواز وکړو. وی چې مې آواز ورکړ نو ما له راغی. وی ما خپل کور ته بوته. وی ما ورته چې ته وایې چې بټوه روکه شوې نو څنګه بټوه ده، څه نښه پته راته وښیه. وی هغه راته پوره حال بیان کړ چې د ریخمو د کپړې ده او د هغې مزې هم د ریخمو دی او په هغې کې هار دی او هغه هار کې قیمتي لالونه دي. وی نښه پته چې هغه وویله چې څنګه هغه ویلي و دغې بټوه کې عمقه شانتې شی پروت و. وی ما هغه بټوه او قیمتي هار دغې مشر له ورکړو. وی زما شکریه ادا کړله او د وعدې مطابق 500 اشرفۍ وی دی ماله راکړلې. وی دغه وخت کې زه خپل ضمیر ملامته کړم چې دا خو ستا یو ذمهواري ده چې پردې شي ته ومونده راواغه دی غشته شریعت پته لازمه کړې چې ته به کوشش کوې چې مالک ته یې ورسوه، زر دله خدای مالک په لاس درکړ نو مالک ته دې ورکړه، په دې به ته عوض اخلې. ما ورته وی چې سړیه زه دا اشرفۍ نشم اغشتی. ما ورته واپس کولې او هغه ډېر اصرار کو چې نه خامخا واخلې. ډېر زیات بحث زما او د هغه ترمنځ شو خو ما پې اشرفۍ واپس کړلې او سړی مجبورا دقسې لاړه. خپل هار یې واغېسته او اشرفۍ مې یوړلې. وی دغه وخت کې زما حالت انتهایي نازک و، ډېره غریبي مې وه، لږه تنده به راباندې تېرېدله، خو ما هار ته م زړه کلک که او هغه 500 اشرفو ته مې م زړه کلک که وامې نغښتې. دې نه پس سموده زه په مکه کې ومه، د حج افعال وغیره مې پوره شو او بیا سموده پس د مکې مکرمې نه خپلې علاقې ته تلم. بحري جهاز کې را روان ومه، ناګانه په سمندر کې یو طوفان راغی او هغې طوفان کې زمونږ بحري جهاز ټوټې ټوټې شو او چې څومره مسافر په هغې کې ناست و ټول ډوب شو او یو تخته باندې زه پاتې شوم. د جهاز په تخته پاتې شوم او د هوا چپو د سمندر چپو د سمندر غاړې ته یو جزیرې ته یوړم. وی د سمندر غاړه باندې چې زه د تختې نه کوشم او اوچه ځمکې ته ور ووړېدم، کمزور یم، لوږې تندې وهلی یم، داسې مخامخ یو آبادي راغلله، یو جزیره وه او په هغې کې خلک آباد و، مخامخ جومات هم و. وی الحمدلله دا د مسلمانانو علاقه وه، زه جومات ته ورغلم. وی خلکو زما حال ته چې وکتو نو تپوس یې رانه وکړو او بیا ما خپل د مصیبت هغه حال بیان کړ چې په ما داسې تېره شوله او نور ملګري مې سمندر کې ډوب شو. خلک راغلل او ما سره تعاون او امداد وکړو. وی بیا خلکو ته معلومه شول چې دله قرآن ورځي، نو یې ما ته رانږدې شي چې موږ ته قرآن واوروه، چې قرآن مې واورو.
وی خلکو چې زمونږ د کلي دې وړو ته او دې زړو ته قرآن بخی وی مې چې ډېره ښه ده. بیا په دې پوه شو چې ماله ختم راځي نو یې راته د کلي خلک را دی خو چې دوی ته ختم ښیه. دې نه پس د خلکو توجه ما طرف ته شوله. ما د کلي خلکو ته قرآن شریف هم خو لیکل لوستل مې ورته ښول. نو دې کې واړه نوجوانان پوخ عمر کسان د ټولو توجه ما طرف ته شوله. کافی مالی امداد ما سره کو او زما په حالاتو کې د خلکو دلچسپیم پیدا شوله تر دې چې خلکو ما ته وی چې تاله موږ واده کوو. زمونږ په دې علاقه کې یو مالداره سړی و هغه وفات شوی دی او د هغه یوه لور ده او دقه جینۍ به موږ تاله په نکاح باندې واخلو. من غواړو چې یو دینداره بنده سره د هغه نکاح وشي او ستا نه راته بل دینداره ښه ښکاري نه. وی ما ډېر انکار وکړ خو زه خلکو مجبور کړم او ما دپاره نکاح وکړې شوله. وی زه چې خپل کور ته لاړلم ناوې سره زما ملاقات وشو. وی د هغې په غاړه باندې هغه قیمتي هار و کوم چې ما په مکه کې مونتی و. د ناوې په غاړه باندې هغه قیمتي هار ما ولیدو. وی معلومه شو چې دا د هغې حاجي صاحب لور وه کوم له چې ما دا امیل ورکړی د الله د رضا لپاره. وی دې خلکو راته ویل چې دا د یو حاجي صاحب لور ده حج له تللی او دغه حاجي صاحب چې د حج نه واپس راغی نو هغه خپله واقعه په خپله ذکر کوله چې یو ډېر قیمتي هارو د قیمتي لالونو او هغه زما نه روک شوی او بیا یو سړي مونتی او مال یې راکړ هغه سړی ډېر ښه وی هغه سړي به ویل ما وجدت فی الدنیا كهذا الذي رد علي هذا العقد. کم سړي چې ما ته دا هار واپس کړی دی هغه داسې مسلمان سړی و چې په دنیا کې د هغه په شانتې بل ما لیدلی نه دی. او دې حاجي صاحب به ویل کاش چې د دغه سړي سره زما دوباره ملاقات شوی وی او ما د خپله لور هغه له په نکاح ورکړی وی. د هغه دعا قبوله شوې ده خو هغه سړی وفات شو او د هغه د لور نکاح محمد ابن عبدالباقي سره وشوله. جینۍ هم ډېره خوشحاله او مطمئنه شوله چې زما پلار کوم بزرګ لیدلی و او د خدای نه یې غوښته د هغه دعا قبوله شوه هغه موږ ته میلاو شو. بیا د دغې محمد ابن عبدالباقي او د دغې زنانه نه بچی پیدا شو او بیا دا زنانه وفات شوله. د هغې هغه قیمتي هار او د پلار د طرفه ورکړی شوی ټول مال محمد ابن عبدالباقي او د هغه بچو ته پاتې شو او څه وخت پس هغه بچي هم وفات شو نو هغه ټول مال محمد ابن عبدالباقي ته پاتې شو او هغه وایي چې صرف دغه یو امیل ما په 1,00,000 اشرفو باندې خرڅ کړی دی. هغه زمانه کې د سرو زرو 1,00,000 اشرفو باندې هغه امیل هغه وایي ما خرڅ کړی دی او ما سره چې څومره نن مال دی د ابتدا د هغې سرمایې نه شوې ده. یو ساعت یې زړه کلک تقوا یې وکړله څومره وله خدای پاک ورکړل کارونه یې څومره آسان شو. نو الله پاک د تقوا په برکت باندې ډېر کارونه آسانوي. کم بنده چې تقوا کوي نو د دنیا او د آخرت د مصیبتونو او مشکلاتو نه د وتلو لار به ورته الله کولو کي
ومن يتق الله يجعل له مخرجا، مخرج زید و توبه و تا اللہ کلو کی، ويرزقه من حيث لا يحتسب، دا سے طرف با اللہ رزق ورکی چی دا خیال و گمان کم نرازی، دا رزق دروازے با تا کلاوی گی. او بل اللہ پاک بولا اسانتیا ورکی یجعل له من امره یسرا، اسانتیا بولا اللہ پاک پکارون کی پیدا کی. ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاته، گناہون بے ارجی گی، دے سلورم فیدا. او پینزم دا ویعظم له اجرا، عظیم اجر بولا اللہ پاک ورکی. دا پینزه فیده دا تقوی شلی. او شپگم فیده بیداوی ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، دا حق او دا باطل پا منز کی تمیز کول، فرق کول، دابم اللہ در کی خود تقوی کا. ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا، اغا سوک چی دا اللہ نا او یرید یجعل له من امره یسرا، اللہ با اگردید دا پارا دا پکار کے آسانتیا. ذالک امر اللہ، دا اللہ حکم دے، انزلہ الیکم چی اللہ تاسو تنازل کرے. ومن یتق اللہ، اغا سوک چی دا اللہ نا اویرد یکفر عنہ سیئاته، اللہ بدد گناہونا ارجی ویعظم له اجرا، اور دیر لوی اجر و ثواب با اللہ ورکی. اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، دا طلاق مسئلہ بیا ذکر کی گئی چی او سڑیخ پلے بی بیتا طلاق ورکڑی دی، نو دا طلاق ورکولو نپس ہم دا عدت پا زمانہ کے دا سڑے با دیخ پلی بی بیتا سکنا ورکی، دا اسیدو زیب ورکی، مکان با ورکی چی دا پکی اسیگی. نو چی کل مکان ورکی دا اسیدو دا پارا، سکنا ورکی، نو دے سربا نفقہ ورکی، ذکر خزا دا دی خاون پا کور کے بند دا چی دا دا پارا بند دا، نو خرچے پا دبا رازی، کور بم ورکی، نو خوراک بم ورکی، نو جامع بم ورکی، روٹی کپڑا مکان دا عدت پا زمانہ کے پخاون لازم دا. سمر بورکی من وجدکم، دا وس مناسب، کور بسنگ ورکی، خوراک سکاک بسنگ ورکی، دا وس مناسب. من حیث سکنتم من وجدکم اسکنوہن، او سویدی بی بیانو لرا، من حیث سکنتم کمزے کی چتاسو اسے گے، من وجدکم ستاسو دا وس مناسب. ولا تضاروہن، او ضرر مرسوے دویتا لتضیقو علیہن، چی پدویبان تنگ سیارا والے، مجبوروے مچ دا کور اوزی. دا عدت پا زمانہ کے کور کے اسے او سات پا سات ستغس پورے وطوے کنزل وینا وطا کے ناغا مجبورشی اوزی، نو دا کار بنکے. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، کچری ویدا بیبیان حمل دارے. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، کچری ویدا دا طلاق کلیشوی بیبیان اولات حمل حمل دارے. فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، پس خرچ کوئے پدویبانے حتی تردے یضعن حملہن، کہ دویخ پل حمل اوزے گئی، معشوم پیدا کے دو پورے. کل دا سکے گی چھ سڑے طلاق ورکی پسبا معشوم پیدا شی عدت لنڈ شو، او کل دا سیوشی چھ سڑی طلاق ورک دا غینا نہ لس میاشتے پس معشوم پیدا شی. نو دا نہ لس میاشتے دا عدت تے، او دا سڑے با دیکھ پلی بی بیتا نان نفقا ورکی، او دا اسے دو زیبم ورکی. او چھ کل معشوم پیدا شو، نو دا دی سڑی او دا خد ترمنزا اگر نکاحی تعلق مکمل کٹ شو،
اوس دا ښځه پردی ده او دا سړی پردی دی. اوس د ماشوم د پیو مسله ده، نو دا ماشوم د دې خاوند دی. نو که دا ښځه ولا مفت ساتي ډېره ښه ده، او که وی مفت یې ولا نه ساتم ماله به د دې اجرت راکې، نو خاوند به دې ښځې ته د ماشوم ساتلو اجرت ورکوي، تنخواه به ورکوي. اوس په دې اجرت کې دا ښځه دې ضد نه کوي چې خامخا دومره پیسې به راکې، سړی وي زما د وسه دونه نه کېږي، او نو بل څوک شته دی نه، او دا وایي چې نه خامخا به دومره پیسې راکې. سړی دې هم ضد نه کوي چې داسې کم مقداریات کې که په دې ساتې وساته که نیم نه به یې ساتې، پتا یې نه ساتم، نو داسې به هم نه کوي. نو دواړه دې ضد نه کوي. فإن أرضعن لكم، پس که چېرې دا بیبیانې پی ورکوي ماشوم ته ستاسو دپاره، فآتوهن اجورهن، نو پس ورکوی دی بیبیانو ته هغه اجرت او بدله د دوی. کله چې ښځه د خاوند په نکاح کې وي نو د بچي د پیو او د ساتنې د خاوند نه هېڅ هم نشي غوستی. دا د دې ذمواري د خپل بچی به په خپله ساتي. خو چې نکاح کې وي او چې کله په عدت کې وي نو بیا هم حکمن نکاح کې ده، نو د بچي د ساتنې به څه غواړي نه. خو چې عدت ختم شو نو د هغې نه پس سړی پردی ښځه پردی، اوس اجرت غوستی شي. فآتوهن اجورهن، پس ورکوی دی بیبیانو ته اجرت د دوی، بدله د دوی. واتمروا بینکم بمعروف، د پیو زمانه کې سونه موده به پی ورکوي، نو دا ښځه او دا سړی مشوره دی کوي. ماشوم پیدا کېدو نه وروستو اجرت باندې خبره شوې ده، په مشوره باندې دی کار کوي او ضد دی یو بل سره نه کوي. واتمروا بینکم بمعروف، یو بل سره مشوره کوي تاسو په نیکه طریقه. وان تعاثرتم، که چېرې تاسو یو بل سره ضد کوئ، فسترضع له اخرى، پس زر دی چې بله مور به دله پی ورکي، دې ماشوم له به پی بله ورکي. وان تعاثرتم، مشوره باندې کار اونه شو، ښځې له خاوند اجرت هم ورکوي، وی په اجرت یې دله نه ساتم. یا دا سړی وی اړو پتا یې زه ساتم نه، ښځه وی زه نه ساتم، سړی ورته وی پتا یې نه ساتم. نو دې ځای کې دا ضد دوی نه کوي، یو بل ته تکلیف نه رسوي. یا ښځه ډېرې پیسې غواړي، د سړي د وسه کېږي نه، یا بله ښځه هم پی ورکولو ته تیاره بلا عوض، یا د دې خپلې مور د دې ماشوم د خپلې مور نه په کم اجرت باندې تیاره ده، او دا طلاقه کړې شوې ښځه دا زیات غواړي، نو دې ځای کې به دا خاوند مجبورولی نه شي چې د دې ښځې دا مطالبه خامخا ومنه. نو په سړي به هم ظلم نه کېږي، په ښځه به هم ظلم نه کېږي، دې ماشوم باندې به هم ظلم نه کېږي. که دواړه یو شانتې دا خپله مور چې کومه تنخواه غواړي، دومره پردی مور تنخواه غواړي، نو دې خپلې مور سره وي. سړی به ضد نه کوي چې په دې پردی یې ساتم. د خپلې مور شفقت که په ضد ده هم د پردی نه به ښه وي. لینفق ذو سعة من سعته،
خرچ دی او کی سڑے ذو ساعت وسوالا من ساعته د خپل وس مناسب چې مالدار دی هغه د خپل وس مناسب خرچ کوي په عدت کې په دې ښځه باندې هم د عدت نه رسته په دې ماشوم باندې هم ومن قدر علیه رزقه هغه څوک چې رزق یې تنګ کړی شو غریب دی فلینفق مما آتاه الله پس دې دې خرچ کړي مما د هغې نه آتاه الله چې الله دله ورکړی دی لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها نہ مکلف کئی تکلیف نہ ور اچی اللہ پیو نفس بانے الا ما آتاها مگر پا اغی مقدار چی اللہ دے نفس لکم طاقت ور کرے سیجعل اللہ بعد عسر یسرا زرد چی اللہ پاک با پیدا کی دا سختین رستو اسانتیا وکأیم من قریت عتت عن امر ربها اور دیر دا کلونا وکأیم من قریت او سمرا دا کلونا عتتنا فرمانی کرے دا عن امر ربها دا خپل رب دا حکمنا سمرا کلی والو دا خپل رب دا حکم نا فرمانی کرے دا ورسوله او دا اللہ دا رسولانو نا فرمانی کرے دا فحاسبناها حسابا شدیدا پس من دا اغوی سر حساب کرے دے دا کلی والو سر حسابا شدیدا دیر سخت حسابو وعذبناها من دا کلی والو لعذاب ورکلے دے عذابا نکرا ناشنا عذاب دا سی عذاب ورکلے چی چالی دلم نلے فضاقت وبال امرها پس سکل دے دے کلی والو وبال امرها اغا صدا دخپل عمل دخپل کار صدا مندل دا وکان عاقبت امرها خسرا و انجام دوی دکار خسرا تاوان دوی دکار انجام تاوان اعد اللہ لهم عذابا شدیدا اللہ تیار کرے دوی دا پار سخت عذاب فاتقوا اللہ پس اویرے گے دا اللہ نا یا اولی الالباب اے خاوندانو دا عقل الذین آمنوا اغا خلق چی ایمانے رولے قد انزل اللہ پتاقی سر اللہ نازل کردے الیکم تاستا ذکر نصیحت ذکر مراد قرآن یا دا ذکر مراد ذاکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسولا جدا اللہ رسول یتلو علیکم آیات اللہ کیا غلو لی پتاسو آیاتنا دا اللہ مبینات واضح لیخرج الذین آمنوا چی اباسی اغا خلق چی ایمان روڑے دے وعملوا الصالحات وعمل دنے کے کرے من الظلمات الى النور دا تیرو دا شرک او دا کفر نے اباسی الى النور رنا دا ایمان تا ومن یؤمن باللہ اغا چاچی ایمان روڑ پا اللہ باندے ویعمل صالحا او عمل دنے کے اکو یدخلہ جنات اللہ بے داخل کی جنت باغنتا دا سے باغن تجری چی جاری بی من تحتها الانہارو لا نداغین نہرنا خالدین فیہا ابدا ہمیشہ ہمیشہ بیدی پدغ جنتنو کی قد احسن اللہ له رزقا فتاقیق سر اللہ خشتکلی رضی دا پار روزی اللہ الذی اللہ غزات تے خلق سبع سماوات چے پیدا کری دی او اسمانونا ومن الارض مثلہن او دزمکنم پا مثل دی او پیدا کری او اسمانا او ازمکے پیدا کری دی یتنزل الامر بینہن نازلی کی حکم دا اللہ بینہن دا دے اسمانونو دزمکے منز کے پا دے ازمکہ کیو پا اسمانونو کے دا اللہ حکمنا نازلی گی لتعلمو دے دا پارا چی تاسو پوئشے ان اللہ چی بے شک اللہ علا کل شیئن قدیر پا ہر یو سزبان قادر دے ہر سکولیشی وان اللہ او بے شک اللہ قد احاط بکل شیئن علما احاطے کرے پا ہر یو شبان دا جہت دا علمنا
सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।